नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा वेमा पारा योसल आयत दी ददी आयातुनो दमक आयातुनो सरबत और मुनासबत दादी चिपमक के आयातुनो की द हलाल रिज़्क़ द ख़ुवाड़ुल ज़िक्र उशो पदी आयातुनो के हम द हलाल और पाक रिज़्क़ द ख़ुवाड़ुल ज़िक्र दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनानता द हलाल रिज़्क़ और द हक़ीक़त शुक्रिया पबारक इरशाद फरमाई चितासो मोमिनान ईमान मुरौड़े दी नो रिज़्क़ हलाल और पाक रिज़्क़ खुरई और दा रिज़्क़ दरक उनकी अल्लाह पाक तीन अल्लाह पाक शुक्रिया अदा कवी ज़कातो द यौ अल्लाह इबादत और बंदगी कवी दागी तकाज़ा दादा चितासो ददगियो अल्लाह पाक बंदगी कवी नु शुक्रिया हम दाग अदा कवी और ताबेदारी हम दाग कवी और भी अल्लाह रब्बुल आलमीन द हरामना दजान बच कवलो पबारक इरशाद फरमाई कि बाजी से जुना पता सो हराम दी लक मुर्दारा और बेदुन की बिना और द खिंजीर वक़ा और हवा सारवी के द गैरुल्लाह पनुम बांधे कुर्बानी शी दा मुर्दार दी ददे ख़ुरल पता सो बांधे हराम दी मेहता हवा हलाल जनावर चागा शरई तरीके सर ज़ब्ह नशी या बिल्कुल ये ज़ब्ह नशी मुर्दार शी बेदुन की भी न पके पाती शी अगर नजासत दबी ने प बदन के खूर शी न दवा टोल सारवी बलित और नजस शी नदे वक़्ता सुमख और या हलाल शी लेकिन बगैर शरई तरीके सर पगोले बांध उमिश्तल शी या मिसाल पे वटकाण बांध उवहल शी या पलरगी बांध मड़कड़ शी या बल सारवी वल पक्कर बांधे गुजार वर्की या वल ललत वर्की या उच्चत जैन राप्रूजी और मलशी ये गाड़ी हुए एक्सीडेंट उकी नुदा मुर्दार दी पति की बेदुन की बिना पातेदा नुदा दी ख़ुवाड़ल इस्तास दा पार हराम या बगैर शरई तरीके सर ज़ब्ह शी पैदा कड़ी अल्लाह पाक दी और चिचाड़ पे रखागी नुदा में दफलानी खुद पनुम बाने कुर्बान को या पिदा वनुम वाकली लक मुशरिकान काफिरान बा तज़ब्ह पवकी दखल खुदायान मुनाफिस लकवी में बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा असाबे में अलालो दलात व उज़्ज़ा बुत पनुम बाने और या ज़ाहिरन नुम अल्लाह पाक वाकली लेकिन मकसूद अल्लाह पाक तबारनी दबल जा पनुम बाने के चाड़ रखा कि नुम अल्लाह अखली
او پدی باندې منخت د غیر الله د پاره لکه نن سبا خلق دا صاحبی وې دا مې د پلاني بزرگ سے پنوم باندې منلې دا مې د کاکا سے منلې او دا مې د پیر بابا منلې دا بیا تبوزی اگر نوم پیراکاگی او چاڑه پیراکاگی نوم پی دا اللہ اخلی خو منخت دا غیر اللہ کری نو دا داسی ساروی خوڑل پتا سبات حرام دی دا مردار زیارتونو تا چه خلق کل لارشی دا اکثر ناپوی خلق التلال شی ساروی بوزی یا جان سر اخبراکی یوسی ویدا می دا دا نوم منخت کری اگر که دا پاسی پنوم دا اللہ اخلی دا ذبح پا وقت یا دا تقسیم پا وقت لیکن شورون منخت دا اللہ پنوم دا دا سی کولی شو چه منخت دا اللہ پنوم باندو کی نم بید اللہ واقلی او ثوابی او نیک انسان تخباقی لکتوی چه دا ثابت اللہ دا رضا دا پارزا قربانی کو او دا دی چه کم ثواب دی دا زخبل مور پلار تبخر دا ٹک دی دا مسئلہ ایصال ثواب دا اہل سنہ والجماعہ بنسبان اتفاقی دا یو سڑی دو رکعات نفل کی اللہ تا عبادتو کے سجدے اولگئی او دا ثواب مور پسیو بخوا دا ٹک دی یا یو سڑی صدقہ ورکی یر جماعت و مدرسہ کی طالبان دی دیل و یو دیگ روجی روڑما دی بخوراکو کی او دا دیگا ثواب بزاما دا مور دا پارش دا اللہ دا رضا دا پارش صدقہ کڑا او ثواب مخبل مورتو بخور نو شرعان دا صحیح نو کدا غیر اللہ پنم بانی زباشی دا دیخ ولل بیا حرام او ناروادی دا مردار نو که مقبری تا چتا زیارت تا لاری او علتا مجھتا خوراک لیدنو کوشش کوئی ذات تینا ساتی اکثر چکل خلق منخت کی دا زیارت پا نم کی نو بیا دا ولل جائز ندی ذات تی ساتل فرس او ضروری دی دین علاوہ وینا نا نو وینا بیدون کی وینا پلیتا نا صحابه چکل علال کی دا دیلگون نا چکم وینا زی دا بیدون کی وینا خوڑل دا حرام او ناروا دی دا دیسکل حرام ناروا دی دا مردار او بیا دا وقت اقبلا وینا لگا وقت چکر کیلو پا منس کیا رسول والی وی ناغا پلیتا بیا لگا دا رگون وینا بیدون کی وینا اغا پلیتا او بل ولحم الخنزیر دا خنزیر وقت نو خنزیر دا نجس العین دا ٹول پا ٹول پلیت البته دا دی غټه پیدا دا وقت دا چه دا انگریزان کافران عموما استعمالی نو دا دی و دی اغا مقصود دا دی ذکر شو چه خلق تی پیدا اخلی دا وقت نور دا خنزیر اڈوکی سرمن ویختو نکان لے وقا وینا دا ټول بلید خو مقصود کی خلق چکم اخلی اگر وقوی پدی وجه لحم الخنزیر ذکر کر او بل وما اوحل لغیر اللہ چی دا غیر اللہ پنم باندې قربان دا حرام اس کی انسان مقدور شو دا لگی نمڑکی کی سوا دا مقدار دا وطبل سنملاوی سوا دا خنزیر دا وقی نبل سنملاوی سوا دا غیر اللہ دا منخت نبل تبل سنملاوی دا مجبورے پا حالت چی دی پیزان دا مرگ بچ کی دا ضرورت مطابق دا دین اخبارات خولی شی خوانبم بناقلی او دیر بم نخولی دون بخولی چی دا ٹیم کے پاس کی او خبر نکرنی چی دا خودیر مزیدار دی نانا خواندون بتی ناقلی دا دا ضرورت دی مجبوری دا دا مجبوری پا دوران کی اللہ پاک دا دا اجازت ورکلو او دا دین علاوہ دا یہودیان و کافران و یا دا مشرکان و دا مکی قباحت ذکر کی یہودیان و تدیب کتاب تورات انجیل کی دا مسئلہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات دا نبی علیہ السلام دین اسلام او ہدایت دا دیب کتابوں کے ذکر
لیکن هغه دوی پټ کړو نو الله جل شانه د دې قباحت ذکر کوي لکه دې مشرکان او کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کړو يهوديان عیسایان هغه حق مسله پټ کړو الله جل شانه فرمایي چې دې په دنیا کې مال واقعستو خدا کم مال چې دی واقعستو او دا دې کېړو کې واچو دا سبب د جهنم د اور دی نو ګویا چې دې په خپل کېړو کې د جهنم اور واچو ځکه دا مال په سوا واغشت مال په حق مسله پټول واغشت او نن سبا باز کلیان کوي داسې حق مسله پټ کی غلط مسله بیان کی او مقابل جانب پیسې ورکی دا پیسې چې واغشتي د حق مسلې په پټولو باندې په داسې صورت کې تا د جهنم اور په کېړه کې واچو مليان باز کې مليان بلا باغ دی او په باغ کې خیمر غیم راځي په دې مرغیم راځي کتا خیال کړي په دې باغ کې هر قسم مرغې راځي نو په دې مليان کې بلا قسمونه دي نو باځي مليان داسې چې پیسې ورکې نو حلال کار ته حرام او چې پیسې ورکې نو حرام ته حلال دل پکې لا نو پوری استاد چې تا ګټ کې را لو استاد چې پیسې ورکې ولا ګټ کې متا حق مسله پټول او ناجائز مسله ته حق ویل دا طریقه د يهود الله جل شانه فرمایي چې دې خلکو سره الله پاک د خپل رحمت خبره قیامت پر ورځ کوي ځکه دې حق مسله پټه کړې او حق مسله بیانول دا ډېر ګران کار اکثر دا جرګو مرګو کې دا کوم علما ګرځي الا ماشاءالله نو دې اکثر کوي داسې سبب مسله حق او نه حق نه ګوري بچي چا ور ډېر پیسې ورکړي او تاسو ته مخکې یو قصه مې کړې و نو خپل یو ملګری و یو ولال لا مسله چې رجی د دې فتوا لرا بس تا نه ډېر عالم خو یو 54000 روپے برا کی مسئلہ بدل حال کر 54000 روپے ورکڑی اچکم سڑی ورکڑی بھی مسئلہ غرا تقبل بیان ہو 54000 روپے لانا مسئلہ واقعی کچھ تالے کرتا در چی زمان کم ملگری سر پزمک لانجا واقع ولا را چی استادی تاولا مسئلہ حل کردی دا مسئلہ مال حل کر تما وصل اختلاف دی دا تیویتو برا لشپیتا ضررا کی تالاؤں مسئلہ حل کر اوله مسله یاد کا چې هغه غلط او د شپېتو زرو والد کوم مسله ورکړه وای دا اوس ټیک دا یو نه 54 وای ته بل نه شپېتو دا اول جانب چې دوباره بیا ورغی یرګی تا هغه فتوا ورکړه وای دا غیر نه ډیر راکه تعالی مسله در دا دین دا حق مسله یو ده دا بل څه بیان کاول حقي دا دیمه غلطه شو او کدیمه غلطه اول غلطه شو کدیمه ټیک اول غلطه شو نو پیسې دې پسو واغشت مليان داسې یې غلط بل علامه ځانته مولان داسې ډېر نخرب به خرو المولان خو به هر حال حق مسله بیانول دا د مسلمان ذمہ داری ده او حق مسله پټول او باغی باندې پیسې اخیستل دا طریقه د يهودو ده طریقه د يهوديان حق مسله پټه کې مس ایزم اکثر داس خلک دی گواهانو کې گواهان اکثر داس کوي یا دا وکیلان کله چې کچرو ته کیس راشي نو یو کس حق خو چې پیسې چاور کې حق بیا غوښتي تاوي یو سړی په کسان په جګړو کې چې کوم ظالمي هغه ول پیسې ډېر ورکي نو حق مسله د نه بل طرف ته لاړ دا ټول ترتیب د حق پټول دا طریقه د يهودو دې خلکو سره الله پاک د قیامت پر ورځ د رحمت خبرې نه کوي او د دې لپاره الله پاک دردناک عذاب دی ورکوي او بیا الله پاک ذکر کوي چې دا ډېر بیکاره خلک دي هدایت یې پټ کو او گمراهي ذکر کوي هدایت یې پرېښودو او گمراهي یې غوره کړه نو د هدایت په مقابل کې گمراهي غوره کول عذاب غوره کول او مغفرت د الله پرېښودل د الله رحمت پرېښودل او غضب اخیستل دی خو ډېر ناشنا صبر کوي په دې جهنم باندې د نبی علیہ السلام صفات پټ کړه او د ځان پکې تحریف وکړه هغه بیان کړه نو حق پټ کو او گمراهي ښکاره کړه دروغ ښکاره کړه
او هدایت پریښودو او گمراهی قبول کړه. الله پاک فرمایي دی به جهنم ته ځي خو دوی ډېر ناشنا کار وکړ او دې ته چې دا سزا ملاویږي د دې جهنم د اور ده دا ځکه چې دې ته کتاب تورات نازل شوی او دې هغه پټ کو او دې سره د پوهې په هغې کې اختلاف وکړو نو د دوی دپاره په دنیا کې عذاب او په آخرت کې هم عذاب دی. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلو تاسو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه نه چې موږ درکړي تاسو ته رزق کوم پاک رزق مو تاسو ته درکړي دي دا خورئ دا حلال او پاک دا د اسلام برکت الحمدلله دا پاک موږ ته اسلام ښیي او دا پلیت اسلام ښیي دا خورئ اسلام ښیي دا مه خورئ دا اسلام ښیي چې کوم کسان اسلام نه مني او هغوی دا پاک او خوراک سم خوراک وي دا برکت د اسلام دی که دې ته به چا ویل لکه په ډیران ګندګي ده دا څوک هم نه خوري دا مردارې پرتې وي دا څوک هم نه خوري نو دا چا ویل خو د اسلام ویل دا برکت د اسلام واشکروا لله تاسو شکر ادا کړئ د الله پاک ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو یې د الله پاک عبادت کوونکي یقینا تاسو د الله عبادت کوئ نو شکریا هم د الله پاک ادا کړئ. انما حرم علیکم المیتة بیشک الله پاک حرام کړی ده په تاسو باندې مردار والدم او وینه بهدونکي ولحم الخنزیر غوښې د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه شي چې حلال شي نوم واخیستل شي په هغې باندې د غیر الله قرباني کړي شي منښته شي د غیر الله په نوم فمن استر غیر باغ پس څوک چې مجبور شو دی نوي خوند اخیستونکي ولا عاد او نه زیات خوړونکي فلا اثم علیه پس نشته هېڅ ګناه په ده باندې د دې حرامو خوړلو ان الله غفور رحیم بېشک الله پاک بخونکي مهربان دی. ان الذین یکتمون ما انزل الله بېشک هغه کسان چې هغوی پټوي هغه کتاب هغه مسایل چې الله پاک نازل کړي دي من الکتاب په کتاب تورات انجیل کې ويشترون به ثمنا قليلا او دي اخلي باغي باندې ثمنا قليلا پیسې لګي حق مسله پټکی او پیسې په واخ نو ټول دنیا باندې دا لګا ځکه حق دی بیان اولئک دا کسان چې ما یاکلون فی بطونهم دینات نه داخلي په خپل ګیډو کې الا النار مگر جهنم اور دا کوم پیسې چې خوري دا د جهنم اور ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبر بونکی دی سر اللہ پاک کو رز دا قیامت باندې د رحمت ولا یزکیم و پاک دی د گناہونا ولا عذاب علیم و دوی د پار عذاب درناک دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا خلق دی چې دی غوړه کړه ګمراهي په هدایت په مقابله د هدایت کې والعذاب بالمغفرة او غوړه کړه عذاب په مقابله د مغفرت کې فما اصبرهم على النار پس ډیر ناشنا دي صبر کو په اور د جهنم باندې ډیر ناشنا کار کچھ دي صبر کوي د جهنم په اور ذلك بان الله دا عذاب د دوی د پاره دي ځکه چې الله پاک نزل الكتاب بالحق نازل کړی دی کتاب د پاره د احقاق حق وان الذين اختلفوا في الكتاب او یقینا کسان چې اختلاف وکړو په کتاب کې يهوديان عیسایان لفی شقاق بعید خامخا دی په اختلاف ډیر لري کې د حق نه ډیر زیات لري دي قران کریم په مقابله کې په اختلافات کې برابرۍ واخر دعوانا